أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة قصص مخکی آیاتونو کې د موسی علیہ السلام د کتاب تذکرہ وا. الله وی کتاب می ول ورکړو د خلقو د پوه کولو د پاره هدایت او رحمت دې د پاره چې دا خلق پن واخلی واز او نصیحت واخلی واز او نصیحت قبول کی. بیا تذکرہ د دیم کولا رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونه پیغمبر دی. دویمه خبره ته دا معلومه ده چې ته حاضر و ناظر نه یې، د غیب و علم د سره نشتی. وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، د کوه تور غربی جانب کې تنوي کله چې موسی علیہ السلام لمنګا کتاب ورکاو هغه ته یو مسله حواله کوله، هغه یو پیغمبر کاو په دې ټولو کې تنوي. دارنګه مدین کې هغه وخت تیر کړو، مدین نار روانو، مدین ته تلو. دا ټوله خبره تا ذکر کړې تو حالت کې وینا دا تا د کم زنوي عالم الغیب هم نه، مطلب دا چې ولکننا كنا مرسلین، منګه زمنګ د طرفنا ته رښتونه پیغمبري تا ته وحی کولې کیږي او دا وحی په ذریعہ باندې تا ته دا خبر درکولې کیږي. بیا وی وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمت من ربک، د کوه تور پاغه سیډ باندې پاغه یو طرف باندې تنوي کله چې موږ هغه ته आवाज وکړو. دا ټول رحمت ته استاد رب د طرفنا چې ته رښتونه پیغمبري نو تا ته وحی کولې کیږي او ته خلکو ته رسې. الله وی دا پیغمبران ولې را لېږم، کلا کتاب ورسره کلا سے پیغمبر راضی، دا ولې راضی وې دا دې د پار را لېږما دا سینا چې د خلکو ته کلا مصیبت ورسی دیلبا عذاب ورکولې کېږي دنیوي یا اخروی، نو دی به بیا دا ارمانونه کوي، افسوسونه وکړي، یادارنګي دا وینا وکړي چې ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، یا الله تا موږ ته څوک رسول خبر علی ګلو کنا، دا موږ ته یو رسول وې نه را لېګو، رسول راغلی وې نو موږ به دا خبر امنلی وې او موږ به مؤمنان وې نو نن به موږ په عذاب دې نه. الله وی حق راغې وسم راغله او مخکې راغله، د هر پیغمبر په ذریعہ باندې الله رب العزت حق مخلوق تا انسانانو تر علی گلے. موسی علیہ السلام تذکرہ وانو د موسی علیہ السلام تذکرہ کئی. موسی علیہ السلام له کتاب ورکړی شوی، نو دے خلقو داغینا انکار کرلے، تورات نم خلقو انکار کرو
قرآن کریم راغی نو دی قرآن کریم نه هم خلکو انکار وکړو. قالوا ساحران تظاهرا، وی دا خو دوا ساحران دی یو بل سره یو شان دی، د یو بل خبره کوي، د یو بل د حقانیت خبره کوي، د یو بل امداد او تعاون کوي، د یو بل د پارا ملاتړ دی او د یو بل د پارا دلیل دی. موسی علیہ السلام له چې کوم کتاب ورکړی شی او د هغې د حقانیت خبره په دې کتاب کې ده او د دې کتاب د حقانیت تذکره په هغې کې وه، نو دا خلک وایي موږ دې دا ټول نه منو. وایي او نو ته دا قرآن نه منې، مخکې دور کې تورات دې نه و منلی، نو ته یو کتاب راوړه ځه. دروغی خبره کو، قل فاتو بکتاب من عند الله هو اهدا منهما، چې هغه د تورات نه د قرآن کریم نه زیات هدایت والا کتابی ته راوړه چې د الله د طرف نه وي، نو موږ به ومنو، زه به تابعداري وکم. خو ته دلیل پیش کا نو زه به ومنم. نو چې ستا سره دلیل نشتی نو راشه زما دا خبره ومنه او زما دا دلیل ومنه، زما کتاب ومنه. الله رب العزت وی دا خلق د دې مقابله نشي کولای، دلیل نشي راوړی، بلکې دا خلق په خپل خواهش پسې ورپسې دي. نو چې کله دی را نوړه نو په دې خبره باندې ځان پوه کا، دی د حق تابعدار نه دي، دی د خپل خواهش تابعدار دي. او څوک چې د خپل خواهش تابعداري نو هغه د ټول نه غټ ګمراه وي. نو ورپسې تذکرم د دې کوي چې الله ظالم ته هدایت نه کوي، بیا چې دغسې ګمراه وي نو الله ورته هدایت نه کوي. دارنګې تذکره د دې هم کوي چې د خلکو ته موږ خبر رسول الله، د دې خلکو غوږونو ته خبرې رسېدلي. مخکې دور کې تورات دې ته بیان شوی دی، په دې دور کې قرآن کریم دې غوږونو ته رسېدلی دې دپاره چې دې پن واخلي. د قرآن کریم د حقانیت تذکره کوي، د قرآن کریم د صداقت تذکره کوي چې دا رښتونی کتاب دی. په دغه یهودیانو کې بعضې داسې خلک دي چې هغې خپل دور کې مخکې دور کې چې قرآن کریم نو راغلی نو په خپل کتاب باندې ایمان او په هغې باندې عمل و، و چې کله قرآن کریم راغی نو قرآن کریم باندې ایمان راوړ، په دې باندې اوس لګیا دي عمل کوي، نو دې کسانو 2 اجرونه حاصل کړو. د تورات باندې ایمان او د هغې باندې عمل هغه اجر یې حاصل کړو، او دلته کې قرآن کریم باندې ایمان راوړو، د دې باندې عمل کوي، نو دا اجر یې حاصل کړو. د دې کارونه سری بدی دفع کول، نیکی کول، او دی د الله په لار کې مال لګئی، مال خرج کوي غریبانو باندې. دانګې نور د الله په لار کې چې څومره تذکیری دي کیږي چې په دې کې مال لګول پکار دي، نو هلته کې مال لګئی. لغو خبر دی، لغو کام نه دی، د هغې نه اعراض کوي. او دی چې څوک خبره نه مني نو هغې ته وایي زمونږ د پاره زمونږ د اعمالو بدله ده او ستاسو د پاره ستاسو د عملونو. سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین، جاهلانو سره سلام د متارکې، د هغې سره بعض مباحثه نه کوو. جاهلان دي نو جاهل په خبره پوهیږي نه، نو چې نه پوهیږي
نو دا هغه سره وخت ضایع کول نه پکار. ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو قسم تسلیم ورکي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د تصرف نفی هم کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اختیارات نو ګور خپل تریو هغه ته محنت کړو ایمان راوړه لیکن هغه ایمان را نه وړو. نو الله وی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ته چې چاته غواړې نو ته هدایت نشي ورکولای، هدایت خود الله په اختیار کې ده. دارنګه دا خلک وایي که موږ ایمان راوړو نو موږ به ازمکې نه وتښتولی شو. الله وایي موږ د لځې ټیکانه درکړله حرم امن والا او دې ته هر قسم میوې راځي، دی بیا هم لګیا دي ناشکري کوي. اکثر د دې نه پوهېږي نه، د دې د ژوند د دې د معیشت تذکره راځي. قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما. وتوای راوړی یو کتاب من عند الله دا الله د طرفنا هو اهدى منهما چې هغه زیات هدایت والی د دې دواړو نه، د تورات نه د قرآن کریم نه زیات هدایت والی تاسو یې راوړی د الله د طرف نه راوړی. نو اتبعوه نو زه به تابعداري وکړم، زه به ومنم، زه به په ایمان راوړم. ان کنتم صادقین که یی تاسو رښتونی، که تاسو رښتونی یی دیوی مخکې وی لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسی. موسی علیہ السلام له چې کوم څه ورکړی شی نو دې پیغمبر له ولې نه ورکولی کېږي. نو بیا یې خبره دا کړو دا دواړه خو یو شان کتابونه دي. نو دی وی وقالو انا بکل کافر، موږ دا ټول نه منو، نه دی تورات منم او نه دی قرآن منم وی. نه الله وی ته ووایه د روغې خبره کو، د دشمنۍ خبره نه کو، د ضد او د عناد خبره نه کو. د الله د طرف نه چې کم حق دی هغه به منو. نه دا قرآن دی او هغه مخکې توراتو، دا د الله د طرف نه کتابونه دي، حق کتابونه دي. نو راشئ تاسو اوس دا قرآن کریم ومنئ، دې باندې عمل وکئ. دی وی نه منو، نو وی ته راوړه سا د الله د طرف نه کتاب راوړه، زه به ومنم. ان کنتم صادقین که یی تاسو رښتونی نو داسې وکئ، زه به ومنم. فإن لم یستجیبوا لک، که دې خلکو قبولتیاو نه کړه ستا د خبرې، کتاب را نوړ، دلیل را نوړ، نو فعلم پوه شه انما یتبعون اهواهم، یقینا دا خلک تابعداري کوي د خپلو خواهشاتو. ومن اضل ممن اتبع هواه، او څوک دی غټ ګمراه دا هغه چا نه چې تابعداري کړله د خپل خواهش، بغیر هدى من الله، بغیر د هدایت د الله د طرف نه. هدایت وسره نشته، دلیل وسره نشتی. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. ولقد وصلنا لهم القول، یقینا یو ځای کړله موږ د دې سره خبره لعلهم یتذکرون، یا یقینا رسول موږ دې ته خبره د پاره دی چې دا خلک پن واخلي. هر یو سړی ته خبره رسیدل، هر یو وخت خبره رسیدل، دا څوک نشي ویلی چې ما ته نه در رسیدلی، وسخواته د خوښه ده دی وی او که نه وی، دو ته وخت دی او که نږدي، دی پې ځان پوهه کوي او که نه پوهه کوي، دی زده کوي او که نه زده کوي، هغه خواته د ده کار دی. الله ولقد وصلنا لهم القول، یقینا رسول موږ دې ته خبره، کما حق خبره ده د الله د طرف نه، دا قرآن دی د پاره دی چې دا خلک پن واخلي. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون، هغه کسان چې ورکړلی ورته موږ کتاب د دې نه مخکې، د قرآن نه مخکې، هغه توراتو کو انجیلو کو زبورو، هم به یؤمنون، هغه په دې باندې ایمان راوړي. چا چې تورات منل یقینا حقیقت کې منل،
یو خو په خولې باندې منلی او زه تورات والا یم وی او تورات کې چې دا حکم دی نو دا خبره دا به څوک مني د دې قرآن کریم حقانیت چې ذکر کړل نو دا به څوک مني انجیل کې وو عیسی علیہ السلام ویلو زمان وروسته به یو پیغمبر راځي هغه سره به کتاب قرآن به دغه پیغمبر به راځي نوم به احمد او محمدی نا به څوک مني تا چې محمد صلی الله علیه وسلم اونه منو نو تا خپل کتابو مونږ نه کنه لیکن چې څوک حقیقت کې مني یقینا مني د الله د پاره مني نو الذين آتيناهم الكتاب کسان چې ورکړل وته مونږه کتاب من قبله د قرآن کریم نه مخکې نو هم به یؤمنون هغه خلق په دې قرآن باندې ایمان راوړي و اذا يتلى عليهم او کله چې لوسته کېږي په دې باندې آیاتونه قرآن کریم لوسته کېږي په دې باندې نو قالو نو داخلك وی دغه يهوديان دي که نصرانيان دي هغه وی آمنا به موږ ایمان راوړل په دې قرآن کریم باندې انه الحق من ربنا یقینا دا قرآن کریم حق دې زمونږ د رب د طرفنا انا كنا من قبله مسلمین یقینا موږ وو مخکې د دینه مسلمانان د دینه مخکې موږ غاړه خو دین کې د قرآن کریم ته ډېر خلک داسې وو يهودیت کې وو نصرانیت کې وو نو مخکې هغه خدا خبره وکړه چې پیغمبر برسو راضي یو آخري پیغمبر برازي خاتم النبیین برازي داغه سره کتاب به قرآن به داغه صفات ذکر کړیو داغه صفات یوازې سکه چې داغه د ملګرو کم چې نږدې ملګری خصوصي ملګری دي داغي صفات هم ذکر کړیو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ داغي صفات هم ذکر کړیو مخکې یو ځای کې موږ تذکرہ کړو سورۃ بنی اسرائیل کې تذکرہ راغل وا کله چې بیت المقدس پته کېدو نال ته کې داغي په کتابونو کې داوو چې دغه سي سړی وي داغه به داسې حالتي داسې به داغه قدي او داغه لاس لبا چابي رسی هغه ته چابي میلاويږي صحابه کرام چې کوم مجاهدینو په غزه کې ناغو ته یو تن مخکې کو وینا د کې بعضی صفاتونه چې نه کم دی وي بلې وته مخکې کو ناغو وینا دې کې ما ټول صفاتونه نشتی کم چې زموږ په کتاب کې دي آخر اغي سوال جواب وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ ہوتا عمر رضی الله تعالی عنہ راغه چې څنګه دی اولیدو وی او دقه ده ټول صفاتونه چې زمون کتاب کې کوم ذکر شي دي نه د کی دي د بیت المقدس چابي راواغستا عمر رضی الله تعالی په لاس کې ورکړه قالوا آمنا به انه الحق من ربنا نو کله چې لوسته کېږي په دې باندې قران کریم نو دی وای مونږ ایمان راوړل په دې باندې انه الحق من ربنا یقینا دا قران کریم حق دې زمونږ د رب د طرفنا انا كنا من قبله مسلمین یقینا مونږ وو د دینه مخکې په دې باندې یقین کوونکي مسلمانان دې ته مونږ غاړه خودن کې مخکې مونږ ویلو چې قران کریم راشي پیغمبر راشي نو مونږ په ایمان راوړو نو زمونږ ایمان دې په دې باندې وس اباظ خلک پزید کړهلو جاغي واپس شو هغه نه منله اولائک یؤتون اجرهم دا کسان چې نور کولای کیږي د اجر د دې مرتين دو پیری به ما صبر په سودا چې دې کم صبر کړل صبر کړل کلک شوی دی په حق باندې مخکې په تورات باندې کلکو انجیل باندې کلکو نن چې قران کریم راغی نو په قران کریم باندې وس کلک دی او په دې باندې ایمان دی ويدرؤون بالحسنه السيئه او دی د فقای په حسنه سره سیئه لرا دی د پکای په ښه اخلاق باندې بد اخلاق لرا دی د پکای په توحید باندې شرک لرا دی د پکای په سنت باندې بدعات لرا رسم و رواج لرا دا د پکای دانګه پنه کو اعمال باندې بدی بد اعمال د پکای و مما رزقناهم ينفقون بعض داغه چې موږ رزق ورکړل دی لنو داغه نه خرج کړي دا الله پلار کې دا الله د پاره خرج کړي و اذا سمعوا اللغو او کله چې اوری دی بهوده خبره اعرضون عنه اعراض کی داغینا
بیهوده خبر راضی گانی بچانی راضی نو دیتی مخ آڑی دیتی اعراض کئی وقالو دا خلق وی یا د شرک خبره کیږي د کفر خبره کوله کیږي اعرضوا عنه نو د اعراض کی داغینا وقالو دا خلق وی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمنګ د پارا بدل دا زمنګ د اعمالو ساز د پارا بدل دا تاسو د اعمالو سلام علیکم سلام دی پتا سبانه زمنګ تاسو نه جدائی دا لعنت تغل جاهلین منګ نه غواړو جاهلان منګ نه غواړو منګ لنه دی پکار جاهلان منګ لنه دی پکار خلق خبره کوي وی دا قمقل دوست نا و خیار دشمن خیوی لا نبتغی الجاہلین منگل جاہلان ندی پکار انکا لا تهدی من احبابتا اللہ پیغمبر اللہ تسلی ورکی یقیناً تا ہدایت نشی کولے اغا چال چستا خوخی تیخ وخی ستا وسر مینا دا توی چی دا ہدایت میلاوشینو دا ہدایت ورکول ستا پا اختیار کی ندی اختیارات صرف دا اللہ دی ولكن الله يهدي من يشاء لیکن اللہ ہدایت ورکی چال چی غواړي وهو عالم بالمعتدين اللہ خپويږي په ہدایت مندون کو باندې مخکې تیر شیو ابو طالب هو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خواله راغې وته وی ایمان راوړه مخکې نه داغه اشعارم بعض خلکو نقل کړلی اشعار ویلو گن اشعارو وی اولئک لیصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا داخل تا ته نشی را رسیده تا ته تکلیف نشی در رسوله سو پورې چې ما ځان ته د خاور بالغ نه خوده لیصلوا الیک بجمعهم پلخکر با تا ته نشی را رسیده حتی اوسد فی التراب دفینا تر دې پورې چې ماته د خاور بالغ کې خو دې شي هغه باندې زما سر کې خو دې شي نو الله ودی تا تر رسی نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا غم راغی ابو طالب وفات شو او په دغه کال باندې خدیجه رضی الله تعالی عنها هم وفات شو دې ته عام الحزن د غم کالو یو طرف ته تسلی د کور وا او بل طرف ته تسلی ال دغه ملاتړو د تر د طرفنا دواړه لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې غمو الله رب العزت معراج ته بوتو بیت المقدس ته بوتو نو د هغه ځینې بر اسمان ته بوتو اسمانونو ته لاړ بر لاړ معراج ته خپشوي غم نه ما راغل چې خوشاله شي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء یقینا ته ہدایت نشي کولای هغه چاته چې ته غواړې ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله ہدایت کې چاته چې غواړي او هو عالم بالمهتدين الله ہدایت الله خپو دې په ہدایت مندون کو باندې او پورا دی قل فاتوا بكتاب من عند الله وتوا الله فاتو بی کتاب من عند الله ان تاسو راوړ یو کتاب د الله د طرف نه هو ادا منو ما چاغه هدایت والے دې دواړو نه اتبعه نسبه تابعداري حکم ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی فإن لم يستجيبوا لك کده خلقو قبولتیاو نکړه ستاسو خبره فارم نو پوښان نه ما يتبعون هواهم یقینا داخله تابعداري کې د خپل خواهش ومن اضل ممن اتبع هواه او سو دې غړ گمراه دا چانا چې تابعداري کړل د خپل خواهش بغیر هدم من الله بغیر د هدایت د الله نه د الله کتاب پر خو دې او د خواهش پر روان شه دې ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقين الله هدایت نه کوي قوم ظالم تا ولقد وصلنا لهم القول يقينا رسول الله مونږه دیتا خبره قرآن و ترسول حق و ترسول لعلهم يتذكرون پاری دا خلق پن واخلی الذين آتيناهم الكتاب آکسان چې ورکړل او ته مونږه کتاب دې نه مخکې هم به یؤمنون ناغه په قرآن کریم باندې ایمان راوړي و اذا يتلى عليهم او کله چې لوسته کی په دې باندې قرآن کریم نو قالو دی و یا مننا به مونږه ایمان راوړل په دې باندې انه الحق من ربنا یقینا دا قرآن کریم حق دې زموږ د رب د طرف نه ان كنا من قبل مسلمین یقینا مونږه و مخکې دې نه مسلمانان اولئک یؤتون اجرهم مرتين دا کسان
ورکول کیږي به دی له اجر د دې دوه پیرې بما صبروا په سبب د دې چې صبر کړل ويدرؤون بالحسنه السيئه او دی د فقې په حسنه سره سیئه لرا دی د فقې په توحید باندې په ایمان باندې شرک لرا کفر لرا د فقې دی په سنت باندې بدعات لرا رسم و رواج لرا ومما رزقناهم ينفقون باز داغنه چې موږ رزق ورکړل دی لرا خرج کوي وإذا سمعوا اللغو او کله چې اوري بهوده خبره لغو اوري بهوده خبره اوري د کفر او د شرک خبره اوري د قران او د سنت خلاف خبره اوري اللغو غاني بجاني اوري نو اعرضوا عنه نو دي اعراض کوي داغینا وقالو دی وی لنا مالنا ولکم اعمالکم زموږ د پاره زموږ اعمال او استاد د پاره تاسو اعمال زموږ د پاره بدل د زموږ د عملونو استاد د پاره بدل استاد د عملونو سلام علیکم سلام دی پتا سمانه لا نبتغي الجاهلين ندی پکار منگل جاهلان انک لا تهدی من احببت یقینا ته ہدایت نشی کوله هغه چاہتا چې ته استاخ وخی ته خوخه ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله ہدایت ورکی چاله چې غواړي او عالم بالمهتدين الله په دې په ہدایت مندون کو باندې الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم قنا عذابك